السلام علیکم ملګرو. په عمران خان باندې په اډیاله جیل کې ډیره غټه پابندي ولګېده. د عمران خان په وجه باندې په ټول اډیاله جیل کې چې څومره هم قیدیان دي دا پابندي په ټولو باندې صرف او صرف د کپتان په وجه باندې ولګېده. چونکې کپتان سره د ملاقات ډیر خلک په تمه و چې کپتان سره زر تر زره ملاقات وشي چې الیمین ګنډاپور کومه د احتجاج حواله سره کم پریس کانفرنس کړو چې کی حقیقت شته کنه. خو حکومت په هغه باندې ډیره غټه پابندي لګولې ده. مکمل تفصيلات در سره شریکوم. په عمران خان اډیاله جیل کې غټه پابندي ولګېده. پنجاب حکومت تر 18 اکتوبر پورې د عمران خان سره په هر قسم ملاقاتونو باندې پابندي ولګوله. نه به وکیلان عمران خان سره ملاویږي، نه به دغه فیملی ممبرز کپتان سره ملاویږي او نه به د پارټۍ مین لیډرشپ کپتان سره ملاویږي. مطلب هر قسم ملاقاتونو باندې عمران خان سره پابندي ولګېده. دا پابندي صرف په کپتان نه، دا په اډیاله جیل کې چې څومره هم قیدیان دي په ټولو باندې امپلیمنٹ شو، صرف او صرف د کپتان په وجه باندې. کپتان سره ملاقاتونه حکومت بند کړی دي او بل 25 اکتوبر پورې چیف جسټس قاضي فیض عیسی سره وخت هم دی. مطلب 25 اکتوبر پورې عمران خان سره سخته هم کې دی شي او راتلونکي چې کومې فیصلې دی هغه هم د عمران خان خلاف هم راتلی شي او راتلونکي ټایم کې کچري چیف جسټس قاضي فیض عیسی ته ایکسټنشن ملو نشو نو بیا کې دی شي حالات لږ سازگار شي د عمران خان لپاره. دا رولز په اډیاله جیل کې په ټولو قیدیانو باندې د پنجاب حکومت د عمران خان په وجه باندې ولګول. علي امین ګنډاپور د تقریر نه پس د ګنډاپور باندې هم ډېر زیات تنقیدونه کېدل، خو بیا هم صحافیان او صحافیان دا سوچي به دا خبره کوله چې د هر څه صفه پته به د عمران خان د بیان نه لګي چې ګنډاپور احتجاج ولې ملتوي کړی دی. آیا د عمران خان مذاکرات شوي دي یا ګنډاپور عمران خان سره دوکه کوي؟ نو دا چې کله عمران خان سره صحافیان ملو شي یا مین لیډرشپ ملو شي یا خپل وکیلان ملو شي یا فیملی ممبرز کې څوک ملو شي نو حقیقت په ښکاره شي چې آیا ګنډاپور احتجاج نه ولې کې پی هاوس ته لاړو، کې پی هاوس نه بیا چرته غیب او بیا کې پی اسمبلی کې چې کم تقریر وشو نو د هر سبا مطلب پوسټ مارټم وشي. خو چې کله د کپتان د طرف نه بیان راشي نو د کپتان د طرف نه بیان راتل لږ ناممکن ځکه شو چې کپتان سره ملاقاتونو باندې پابندي ولګېده. ځکه عمران خان سره چې څوک ملاقات وکړي نو به حقیقت نه هر څوک خبر شي. هو کپتان سره ملاقاتونو باندې پابندي لګېدلې ده. نو راتلونکي ټایم کې د پی ټی آی چې کوم مین لیډرشپ دی یا د پی ټی آی چې کوم کارکونان دی ډېر زیات تشویش کې دي. اوس به د پی ټی آی وکیلان عدالت ته ځي، عدالت کې به کیس اچي او عدالت کې به هغه اجازت نامه راخلي نو هغې نه پس به بیا کپتان سره ملاقات کیږي. چونکې پابندي حکومت لګوله، نوټیفیکیشن جاری شو چې 18 اکتوبر پورې یو قیدي سره ملاقات په اډیاله جیل کې ونه کېږي. ټول هر قسم ملاقاتونه بند شو. نو کې عمران خان هم د اډیاله جیل قیدي دی. نو اوس به د عمران خان وکیلان عدالت ته ځي، عدالت کې به باقاعده درخواست جمع کوي چې موږ عمران خان سره ایمرجنسي کې ملاویږو یا زموږ څه مسله ده یا فلانه یا ډنګړه مطلب څه ریزن به پیش کوي. نو بیا عدالت اجازت ورکوي که نه، که عدالت اجازت ورکړو نو بیا به دغې پابندۍ باوجود هم عمران خان ملاقات کیږي. خو کچرې عدالت اجازت ورکړو نو هر څه چې کوم دي په عدالت باندې به ډیپینډ کوي. نو دا اپډیټ شو په دې ویډیو کې. د ویډیو کتلو زیاته مننه جی. والسلام.